قیامت راځي 50,000 کاله به ورځ وي، د هغه نه به وروسته پورې صراط وي او ځې به بیا قیامت ته، جنت ته. نو په دغو ورځو کې یوه مرحله هغه موقف بولي. موقف هغه ورځ ده چې اسرافیل علی نبینا علیه الصلاة وسلام هغه خپله شپېلۍ چې په کومې پوهن باندې دی مقرر شوی ده، په دې شپېلۍ کې به یو فوکۍ وکوي چې څومره انسانان دي دا به ټول پوه شي چې نن ورځ د قیامت ده. نو دا ورځ د خبرتیا د انسانانو د په دې باندې چې نور ورځ هغه د قیامت قایمیږي، د دنیا نقشه دا ټوله ختم کیږي، د دنیا نظام دا ټول ختم کیږي. او بله شپېلۍ چې کله اسرافیل علیه الصلاة وسلام ووایي چې څومره ژوندیجان دي دا به ټول مکمل دا ختم سي ولاړ به سي مړه به سي. دومره حیبت، دومره رعب، دور خوف او ډار به په انسانانو باندې تواري وي چې د الله تعالی دغه اسمانونه چې د هغو غټوالی په اندازه د 500 کاله سفر باندې ده، د خدای د ډار د وجې نه، د خوف د وجې نه به دا ویلي سي او دا به څاڅکې څاڅکې دا راسسیږي راځي به موږ داسې حالت به راسي چې دا لوی لوی غرونه دا به د اسرافیل علیه الصلاة وسلام د یوې شپېلۍ د پوکي نه په هوا کې داسې غورځي، داسې به ګرځي لکه هغه د مږه ویښتان وړی سي په لښته باندې ووایي او لښته راپورته کړي او په هوا کې ګرځي. د دې نه وروسته به ټول ژوندیجان دا ختم سي، اسرافیل به مړ سي، میکائیل به مړ سي، عزرائیل به مړ سي، جبرائیل علیه الصلاة وسلام دا به هم مړ سي. د عزرائیل علیه الصلاة وسلام په باره کې راځي کله چې الله تعالی د ده نه روح باسي، دی به سر په سجده کې او په وجود کې بیا داسې کړپا او خرپایي لکه سړی چې د یوې کمرې نه کله ګاډر وباسي او سلي و دا دیوالونه لاندې راکړه کېږي، داسې خړسی به یي او د ده د وجود نه به دا روح وځي. ټول بغیر د الله نه ټوله دنیا دا به مکمل ختم کېږي. 40 کاله به په دنیا باندې داسې زلزله راځي چې د انسان وجود دا به ټول ریزه ریزه کي، ځمکه به یې سره وموشي، د انسان وجود به په مختلفو وطنو، په مختلفو صوبو، په مختلفو ضلعو او ښارو باندې د یو انسان وجود دا تقسیم وي. دغه نه وروسته به بیا الله رب العزت په خپل قدرت سره یو باران راوکوي په ځمکه باندې، انسانان به بیرته راشنه سي. بیا به دغه انسانان چې کله بیا د دوی وجودو ته ارواحونه داخل سي، بیا الله ته پیشیږي دغه ته بعث یایي، والبعث بعد الموت. دا انسانان چې کله د الله تعالی حضور ته را روان وي، ما مخکې خبره کړې وه 12 قسمه انسانان به الله تعالی په ورځ قیامت راپورته 12 ټولوي. د خنزیرانو په شکل کې انسانان به وي، د بیزوګانو په شکل کې انسانان به وي، خپلې ژبې به په غاښو چیچي داسې انسانان به وي، حیا دې وي، د نر او د ښځې شرمګاه دا به یې په دې ټنډې او مرداړې اوبه به ځینې تویېږي، داسې انسانان به وي. پښې او لاسونه بېکاټ وي، په دې سینو په تتیو باندې به سکېږي، داسې انسانان به وي. ړانده انسانان به وي، کاڼه او ګونګي انسانان به وي، ډلې ډلې انسانان دا به د الله رب العزت حضور ته روان وي. الله تعالی ته به د دغو انسانانو
پیشي وي هلته به ورځي. بله مرحله شروع کیږي، ولاړې خپل رب ته. دا انسانان دا به ټول د الله په حضور کې ودرېږي. الله رب العزت به د هر انسان سره خپل ځان ته حساب او کتاب کوي. حتی داسې به ورته ای فلانی د فلاني زو، دا به الله رب العزت ته پیشیږي. الله رب العزت به ورته یایي ما انسان نه وی پیدا کړی، ما دغه نعمتونه نه و درکړي، ما دومره قدر او اعزاز دا نه و درکړی. دا هر څه به ورته وښیي. د هغه نه به وروسته ورته وایي تا د ما نه حیا نه کوله چې دا ګناه دي کوله، تا د ما نه حیا نه کوله چې دا ګناه دي کوله. دا ګناه یې به یې وایي وه دا انسان چې څومره ګناهونه کړي دا به ټول الله رب العزت د انسانانو ته ورښیي. د هر انسان سره به الله رب العزت خپل حساب او کتاب کوي. دغه حساب او کتاب چې په دوی باندې وړاندې کېږي دې ته ورکه کېږي مرحله د عرض. دا ورځ یوه داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې به دا انسانان ټول په هوا باندې ګوري. د انسانانو عملنامې دا به د مرغانو په شکل باندې رالوتي، دا به را روانې وي راځي به، او هر انسان ته به خپله عملنامه دا په لاس باندې ورکوي. بعض انسانان دا به داسې وي چې عملنامې چې کله دوی ته ورکوي دا به په ښي لاس باندې ورکي. د دوی د شکل نه به د څوارلسم د سپوږمۍ غوندې یو نور دا راپورته کېږي. په چهرو باندې به یې مسکراهټ او خندا وي، په خوشحالیو باندې به روانې ورته یایي به چې ځئ تاسې اهل جنت یاست، لاړ شئ جنت ته. داسې انسانان به وي چې د هغو عملنامه چې کله دوی ته ورکول کېږي دا لاس دا به یې داسې وتلی په سټ باندې او دغه مزغې به یې الله تعالی ور وپیچي، دا سرونه دا به یې په سټ باندې تللي. د خدای د ډار د وجې نه به یې دا سترګې وچي، خولې به یې وازې نولي. حتی یوه روایت کې راځي دا خپله ژبه باندې به دی په خپله قدمونه ږدي، دا مځکه به لکه اور داسې وي. په دغه شکل کې به دی د الله حضور ته رواني، الله تعالی ته به حساب و کتاب ورکوي. تطائر الصحف یعنی هغه الوتنه د صحایفو، هغه صحیفې دا به را الوتې وي او دغه عملنامې دا به انسانانو ته ورکوي. انسانان د دغو شکلونه دا به دوه قسمه سي. بعض انسانان به داسې وي چې د هغو شکلونه دا به تک سپین وي، ښایسته او د نور نه ډک. وتبیض وجوه، د دوی مخونه دا به تک سپین او ښایسته وي. وتسود وجوه، او بعض به داسې وي چې مخان به یې داسې تک تور ښکاره کېږي. حدیث شریف کې راځي بعض رنګونه داسې وي چې انسان د رنګ نه تور وي خو لیکن ډېر ښه ښکاره کېږي، لیکن دا به داسې توروالی وي چې نور انسانان به د دې د توروالي نه په ډار او په خوف کې. ځکه نبي علیه الصلاة وسلام موږ ته یوه عملنامه راښودلې ده. موږ ته نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې تاسې کله لمانځه ته پاڅېږئ او دس کوئ، او دس په داسې طریقه باندې وکوئ چې هغه تقریبا یو څو مرحلې د آخرت دا په تاسې باندې اسانه شي. کله چې تاسې اوبه در واخئ، خوله ته اوبه یوسئ، بیا په پښتو کې درته یم دا الفاظ وایئ: ای خدایه په دې خوله باندې ماته د جنت نعمتونه راوستي. چې کله اوبه پزې ته یوسئ نو په دې وخت کې دا الفاظ یې په پښتو کې په عربي کې نه سئ زده کولی چې ای خدایه پاکه ماته په دې پزه باندې د جنت د نعمتو بوی دا رابوی کړي. چې کله
تاسې دا مخ صفا کوئ په مخ باندې اوبه راچوئ دلته علما یایي هغه د آخرت منظر در یادوه دا یایي اللهم بیض وجهي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ای خدایه مخ مې راسپین کړې په هغه ورځ باندې چې د چا مخان توروي او د چا مخ سپینه یې الله یې بیا په دغه ورځ باندې د انسان دا رنګ دا نه ورتوروي مالي ولا حسابا عسیرا خدای عملنامه په چپ لاس باندې مه راکوې او د ما سره حساب او کتاب سخت مه کوې چې کله د سر مسه کوې د قیامت ورځ ډېره سخته ورځ ده چې کله لاس په سر باندې راتېروې بیا به یې اللهم اجعل رأسي تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک ای خدایه د ما دغه سر د تا د عرش د سایې لاندې وګرځوې هغه ورځ چې په هغه ورځ به بغیر د عرش د سایې نه بله سایه نه وي چې کله د غوږو مسه کوې په غوږو کې ګوته ویې بیا به دا یایې اللهم اسمي اصوات اهل الجنه ای خدایه ما ته د جنتیانو اوازونه په دې غوږ باندې راواوروې چې کله بیا د غاړې مسه کوې بیا به یې اللهم اعتق رقبتي من النار ای خدایه د ما دا غاړه د جهنم د اور نه خلاصه کړه چې کله پښې پاکوې اللهم اجعلني من التوابین وجعلني من المتطهرین ای خدای پاکه ته دې ما د هغو انسانانو نه وګرځوې چې هغه رجوع کوونکي دي تا ته توبه ایستونکي دي تا ته او د هغو کسانو نه مې وګرځوې چې هغه پاک خلک دي تا د ګناهو نه پاک کړي اوس دا مرحلې تقریبا د قیامت د ورځې چې انسان باندې اسانه کېږي دا په د یوه اوداسه باندې کېږي اوس دغه اودس دې ته موږ تاسې ډېر په کم نظر باندې ګورو چې په څه رقم باندې ورته کښېنستل بس اودس کوو نه دا درک راته څه په اوداسه کې فرایض څو دي دا درک نسته چې په اوداسه کې مسنونات څو دي دا معلومات موږ ته نسته چې په اوداسه کې مکروهات څورې دي دا موږ ته معلومه نه ده چې په اوداسه کې مفسدات څومره دي خو بس اودس مې وکړه او روان شوم لاړم جومات ته ځم بس اودس د لمانځه دپاره دا شرط ده چې کله د اودس نه و نو لمونځ دې هم نسته او لمونځ هغه عبادت ده چې اول پوښتنه په ورځ د قیامت به د انسان نه د لمانځه نه کوي او لمونځ هغه بهترین عبادت ده چې څومره معصي نافرماني او ګناه وي دا ته پرېږدې دا به په دغه لمانځه باندې پرېږدي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر اوس د ما د تا لمونځ چې صحیح کېږي دا به په اوداسه باندې صحیح کېږي چې د ما د تا اودس برابر سو نو په هغه سره به بیا د ما د تا لمونځ هم صحیح چې کله د ما د تا لمونځ صحیح سو د ما د تا معاملات به الله رب العزت ټول صحیح کړي چې هره معامله هر کار کوو دا به موږ صحیح کوو په موږ کې به الله تعالی حیا پیدا کړي نن خو چې دا څومره جرایم سوري ګناوې انسانان کوي دا ټول د بې حیایي د وجې نه کوي چې د ده په زړه کې هغه د الله تعالی حیا ختم سي د انسانانو حیا ختم سي نو چې سم په مخه باندې ورتلل بس هغه دی کوي نو ګوره الله ته رسېده دا په نیکو اعمالو باندې کېږي او نیک اعمال چې جوړېږي دا ټول په لمانځه باندې جوړېږي او لمونځ چې د ما و د تا صحیح ګرځي دا به هلته صحیح ګرځي چې ما و تا اودس صحیح نو خبره مې دا کوله چې په انسان باندې یو څو مرحلې را روانې دي په هغو مراحلو کې یوه ورځ دغه وه چې هغه ورځ د موقف وله ورځ د حشر ورځ د بعث ورځ د تطائر الصحف او ورځ بیا ورځ د چا د پل صراط چې د دې نه ځای نه کله فارغه سي بیا به داتې ته روانې پل صراط په جهنم باندې د پاسه واقع یو پل ده په دې باندې سفر حدیث شریف کې راځي 1500 کاله سفر ده په دې پل صراط باندې چې انسانان به روان خو لیکن ځینې انسانان به داسې چې د سترګو فرب کې به تر دې پله نه ووځي ځینې انسانان به بیا د دې نه ډیلوي
ځینه څومره خو حتی داسې انسانان به وي الله دې موږ د هغو نه نه ګرځوي چې په دې پولیسرات باندې داسې کنجکان لګېدلي دي کلالي بورته یې داسې تیره سرونه یې دي د جهنم په اور باندې ګرم دي دا د انسانانو غوښې به داسې کټوي ځینې انسانان به جهنم ته غورځار کړي او ځینې به دا 1500 کاله د پولیسرات دا تکلیفونه تېر کړي خو بیا به د هغه نه وروسته ځي جنت بیا هلته جنت او دوزخ ده جنت او دوزخ بیا داسې نه ده لکه د دنیا زندگی د دنیا زندگی خو که د خوشحالۍ ده هم انتها لري او که د غم ده هم هغه انتها لري اوس کتاب کې مې کتل چې دا سوچ دا فکر دا تیاری هغه انسان کوي چې د کوم انسان سره د دې ورځې احساس وي یو فکر یې ورسره وي والفکر د انسان سره کله پیدا کېږي چې انسان په بار باندې د دې ورځې تصور کوي په کور کې چې د تا څه هم شته ته خبر یې چې دا مې د دې مقصد دپاره اخیستی ده دا مې د دې مقصد دپاره اخیستی ده موټرسایکل مې د دې مقصد دپاره اخیستی ده موبایل مې د دې مقصد دپاره اخیستی ده غوا مې د دې مقصد دپاره اخیستی ده کور مې د دې مقصد دپاره جوړ کړی ده لیکن په خپل ځان باندې به هم یو تصور وکړي چې زه الله تعالی د کوم مقصد دپاره پیدا کړی او زه به د کومو حالاتو سره زه مخامخ کېږم انسان دا یقین جوړ سي دا یا عقیده جوړه سي چې ورځ د قیامت را روانه ده یوه ورځ به داسې ورځ زه به الله تعالی ته خامخا مخامخ کېږم بیا به دا انسان خود به خوده بس د دې ورځې دپاره تیاری شروع کړي او د دې دپاره به کوښښونه شروع